ډاکټر صاحب خبره کوله، ډاکټر شیر علي شاه صاحب وی کله چې د ختم نبوت کم بل و هغه پاس شو او اسمبلی قادیانی کافر وګرځاو چې قادیانی بدن ته مسلمان نه وی او د قادیانی پیروکار به هم ځان ته مسلمان نه وی. آیین کې ترمیم وشو، فیصله وشوه، مفتی صاحب راغی مدینه شریفې ته، وایي زه په هغه ورځو کې مدینه منوره کې وم چې مدینه شریفې ته راغی، مونږ یې زبردست استقبال وکړو، ټوله دنیا کې جشن و صاحب، مسلمانانو ټوپونه وال د خوشحالۍ نه، یو جشن دی چې پاکستان کې د پاکستان اولس او مسلمان د پیغمبر شمله وګټله، د پیغمبر شمله اوچته کړه، د پیغمبر نام یې وګټه، لوی جنګ و، قادیانی سره مقابله وشوه، مناظره و، ډیبیټ په اسمبلی کې د سپیکر په مخ کې وشوه او مسلمان وګټله، سرخیل مفتی محمود رحمت الله علیه. مونږ لوی استقبالیه وکړو، ډېر زیات د طالبان د یونیورسټۍ خوشحاله و چې مفتی صاحب راغی، لاړ په باب السلام وردننه شو چې د نبي علیه السلام مبارک سلام کو، حضور پاک ته ودرېد او هغه خپل درود سلام یې پیش کړل، بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ودرېد خپل سلام یې پیش کړ، بیا یو قدم مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ودرېد او خپل سلام یې پیش کړ، بیا بار ووت، چې ووت مونږ ورسره یو، واپس راغی په ابوالسلام ورځي، مونږ وی حضرت تاسو خو سلام وکړه، اوس راځئ مونږ سره لاړ شئ چې لږ دمه شئ، نو بیا به راشئ. وی نه اخو ما خپل مسنون سلام د دواړو جهانو مبارک سردار ته پیش کړ، او ما خپل سلام د رسول الله مبارک ملګرو ته ابوبکر و عمر ته پیش کړل. اوس چې کوم مقصد له راغلی هغې له ورځم، خدای څه مقصد دی؟ حضور پاک ته خو چې مخامخ خلک ودرېږي دغه مقصد دی چې ورته وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، د الله صفتونه کوي او سلام اچوي، مقصد خو پوره شو که نه چې مفتی صاحب څه مقصد لځي. مونږ بیا ورسره شو چې ورلو حضرت مفتی صاحب د دواړو جهانو مبارک سردار ته مخامخ ودرېد، په چغو چغو په جړا شو، سلګو سره جاړي، خدای څه له راغی مفتی صاحب، یو ځل سلام وشو، دوباره څه له راغی چې مقصد لدم، په سلګو سلګو جاړي 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 جاړي، او په هغه جړا کې څه وایي د الله رسوله د تاله دې له راغلیم چې د پاکستان د مسلمان د طرف نه تاله مبارکباد درکمه. د الله رسوله د پاکستان د مسلمان نه مبارکباد قبول کا، د پاکستان مسلمان ستا شمله جګه کړه، اوچته یې کړه، ښکته یې نه کړله، د پاکستان مسلمان ستا شمله په دنیا کې وځلوله، او ستا دشمن چې ستا د عقیدې اول نمبر دشمن دی مرزا غلام احمد قادیانی، هغه ته په آیین کې د کافر لقب ملو شو. مبارک د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه حضرت مفتی صاحب رسول الله مبارک ته مبارکباد پیش کړی دی د ختم نبوت په دې بل. رښتیا ووایه دا کار بل څوک کولی شي؟ ماله دې نه ټرانسفارمر لګوي، نه دې ماله سړک جوړوي، نه دې ماله سکول جوړوي، زما د پیغمبر شمله چې وتاسه کړې ده، او زما د پیغمبر ناموس ته تحفظ ورکړی دی، او زما په پیغمبر په جامه چې چا خټې مږلې وي هغه داغ لرې که، د مفتی صاحب دغه کارنامه زما دپاره قابل قبول. مولیانو څه کړي دي؟ ته څه خبرې چې نن د دغه عقیدې خلاف خلک لګیا دی او کوشش کوي چې دا مونږ ختم کړو، دا ختم کړو. نن برطانیه منخته ده، نن امریکا منخته ده،
نن اغیار من خطری او دا پاکستان په هر وزیر اعظم او صدر دباو ده چې دا آئین کی ترمیمو کا دا دفع ختم کا ستا په سابقه حکومت هم دباو دا دفع ختم کا دا قادیانی واپس مسلمان کا پا آئین کے دا قادیانی پیروکار بیا مسلمان کا قادیانی لے تحفظ ورکا جماعتون دیدان لجوڑائی قادیانی لے تحفظ ورکا دیدان تا مسلمان وی او دے ویدان تا مسلمان دا کوشش شورو لیکن زور تصویم بیم فارام کینا دا ختم نبوت دا دفع مچیڑا اگا حکمران تا خب بسترب گول شو پستر شو ذرو کے گا خب بل حکمران تم ویم کہ دا ختم نبوت و دستور و پائین کی دا دفع با نچیڑے نبچیڑے یعنی قسم پا خدای کا پاکستان کی بدی دا قبر زیم پیدا نشی دا علماء دیوبند بچی ترسو پا مقدس مکہ موجودی دا مفتی محمود بچی کہ ترسو پا مقدس مکہ موجودی او دا مفتی محمود بچے پیلی پگڑی والا مولانا فضل الرحمن کی ترسو موجودی ستا پلارم پدے کی ترمیم نشی کول کله به دباونه کول دا چل بوکو وینې به توی شي ګورې لوی انقلاب به راشي ګورې لارو کوڅو کې وینې به توی شي موږ مه یاروه ته به کفن پسې بازار ته ځې موږ کفنونه په سر د پاسه ځان سره ګرځو ته به که بازار ته ځې موږ د سر باندې کفن ګرځو او ته به یې ګڼې دا یوه سینه ده دا یوه سینه نه ده قسم په خدای د پیغمبر په ناموس دا دے ټولو مسلمانانو سینې قربان دا عقیده مونږ لرو دا زړه کې لرو دا به قبر کې لرو که خیر انشاءالله د دې عقیدې سره به د رسول الله مبارک مخامخ ودرېږو انشاءالله العظیم